بسم الله الرحمن الرحیم. د سکول یو الګ تپوس وکړو چې زموږ په سکول کې دا اصول دي چې کله یو طالب علم بغیر د تپوس نه چټیو کی یا د سکول د نور اصول خلاف ورزیو کی نو زموږ د سکول مشر او سرجی مونږ نه بده باندې جرمانه وصولي، مالی جرمانه را ناخلي. نو د شریعت په نظر کې دا مالی جرمانه اغستل جایز دی او کنه؟ فتاوا حقانیه کې دي چې کله یو طالب علم د سکول یا د کالج یا د مدرسې د اصولو خلاف ورزیو کی یا بے تپوسه چټیانې وکړي نو دا واقعي موجب سزا دی چې دته د سزا ورکړي شي، خو لیکن دا سزا به جسمانی حد پورې محدود وي، یعنی جسمانی سزا یو چوکنی موهل به قدر ضرورت به طور تنبیه سرجی د پاره یا استاد د پاره جایز دی چې دا ولا ورکي، خو لیکن مالی جرمانه اغستل شرعاً دا جائز نه دی. فتاوا محمودیه کی دی مالی جرمانہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں، اگر لے لیا گیا ہو تو اس کی واپسی لازم ہے. چاچ جرمانہ واغستا د دې طالب علم نه د چټۍ په وجه باندې یا د نور اصولو خلاف ورزۍ په وجه باندې نو دا په خپل استعمال کې یا د سکول د نورو شعبو کې په استعمال کې راوستل دا جایز نه دی، دا د تورکول واپس دا لازم دی او ضروری دی. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب النفس منه. د یو مسلمان سړی مال در هغې پورې نه حلالیږي څو پورې چې پکې د هغه د زړه رضامندتیا نه وي. نو د زړه د رضامندتیا نه بغیر د یو مسلمان مال استعمالول دا جایز نه دی، دا حلال نه دی، او په جرمانه کې د زړه رضامندتیا کم ځای نه راله. دویمه وجه علماو لیکلې ده چې جرم دی طالب علم وکړو چټي وکړه بې تپوسه یا دا سکول د اصولو څخه خلاف ورزي وکړه، خو لیکن د دې سزا د والدینو ته ملاویږي، یعنی خامخا دا چې سکول ته راځي والدین ولا پیسې او خرچه ورکوي نو جرم د کړی دی او سزا والدینو ته ملاویږي، د هغې د جیب نه پیسې اخیستل کیږي نو دا هم مناسب نه دی. نو شرعاً مالی جرمانه اخیستل جایز نه دی. والسلام.